چې کتا سو خیالو کوي زمونږ دا ملک د هر قسم فتنو مرکز دی. یو فتنه پکې اوس بلا برپا کېدو والا ده چې ای په دین ختی دي چې د قبر عذاب نشتا او په قبر کې ژوند نشتا. نو ما دا خبرم تاسو ته عرض کړې وه چې دا خبرې به په دې ملک کې اچا نه وی کړې، او که د دې ملک قانون صحیح وی، قانون صحیح وی او په مذهبي بغاوت باندې سزا ورکړې کېده، بیا به یې چا نه وی. عزیزانو مونږ صرف دومره کولی شو چې د مرګ نه رستو ژوند باندې قرآن او حدیث کم دلائل ویلی دي هغه د علماو فرض دي چې د قوم ته ووایي. که تاسو خیال وکئ د مرګ نه رستو ژوند نشته، دا کمیونسٹ دنیا چې کومه ده دا د هغې عقاید دي. او په پاکستان کې د هغې ایجنټان ډېر زیات دي. نو هغه لګیا یي چونکه زمونږ ملک کلی طور دین نه لرې او دین نه عاری دی. قرآن او حدیث دې قوم ته زده نه دي. لا محاله هر یو بی دینه فرقه په دې قوم کې ډېر ښه کار کولی شي، ځکه چې هغه قوم کې ډېر ښه کار کیږي چې کوم قوم د خپل دین نه ناواقف وي. نو زمونږه عوام طبقه قطع نظر د ملیانو نه دا د قرآن او د حدیث نه ډېر لري اوري ورزي ورته ناستی، لیکن اورېدی صرف دغه وخت وي، بیا ګنټه پسې په دماغ کې هېڅ شی نه وي ناست، پوی پې نه وي چې دا ما څه اورېدلي وي یا ده څه و. دا به هله کېږي چې مسلمان قوم اول مذهب زده کړي، عقاید زده کړي، ځکه عقاید چې دي دا زده کول هر مسلمان ته فرض دی. عقاید دې نه زده، بنیاد د یو شي نه وي، پاس پې چې ته دیوال ووهې نتیجه یې دا چې سردلان دې به راوغورځېږي. عقاید چې دي دا بنیاد دی، او بنیاد نو قوم د قوم تباہی. عزیزانو د قبر عذاب یا د قبر ژوند دې دپاره بل څه دلیل کېدی شي سوا د قرآن نه او سوا د حدیث د جناب محمد رسول الله نه؟ بل څه دلیل کېدی شي که په دې کائنات کې رسول الله صلی الله علیه وسلم غوندې هستی چې چا د قبر متعلق څه ویلي دي او هغه رښتینی نه وي، نو په دې کائنات کې بل څوک رښتینی کېدی شي؟ که د پیغمبر فرامین
اگر اشتیا نہیں نو پدی کائنات کے بل څوک رشتیا کېدلی شي. عزیزانو قرآن ویلی دی کافرو بدا پراپیگنڈا وکړه چې تاسو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مرګري یې لاړی غرق شوي زندگی مم تباہ شوا او نور بم درته څه نه ملاوي. قرآن داغه جواب وکړو چې ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. کم خلق چې د الله په لار کې مړ شي خبردار چې داغي متعلق داو نه وایي چې دا مړ شي، مړ بم ورته نه وي، دا مړ نه دي، بل احیاء بلکې دوی ژوندي دي، یرزقون فرحین بما آتاهم الله من فضله، دوی ته رزق ورکړل کیږي، دی خوشحال وي په هغه مهربانو کې چې کومه الله ورکړي. عزیزان د مرګ نه وروسته په قبر کې نعمتونه ملاوېده. قبر ورته د جنت د باغچونه یو باغچه جوړېده. دا چا ویلی دي؟ دا رسول الله صلی الله علیه وسلم. په دې باندې یو واقعه لیکلې ده چې عیسی علیه السلام یو مړی راژوندی کو. داغه معجزه دا وه چې قبر ته به ودرېدو مړی به راژوندی کو، تپوس به د قوم مخکې ته وکړو چې لاندې تا باندې څه تېر شوي، نو هغه مړي به د لاندې ټول واقعات د عیسی علیه السلام خپل قوم ته ووایي چې لاندې دا چل. یو مړی راژوندی کو، د هغه مړي 4,000 کاله شوي چې مړو. عیسی علیہ السلام ورته فرمایل چې زما د قوم ته وایا چې تا باندې لاندې څه تیر. وی صاحب نور خبر نه، خو چې مړ شم خخې کړم او خلق رانه لاړ. نو یو دوه کسان راغلل، د الله د توحید تپوس رانه وکړو، ما جواب ورکړ، هغې لاړ. بیا نور کسان راله، هغې لاس راکو، ستړي مشي را سره وکړه، هغې م لاړه. دا لاړه کوم طرف ته؟ ښي طرف ته زما په قبر کې یو کړکۍ وه، په هغې به راننوته او بیا به ووت. ماړه کې خیال وکړو چې ته څه کوې په دې تور سوړه کې چې پروت یې، ته م ورپسې وځه. وی چې په کړکۍ زه م ورپسې ووتم چې ګورم یو بهترین باغ دی، اعلی باغ دی، ولې پکې بیږي. نو ما خیال وکړو چې د مازدیګر ټایم دی، مونځ کوم. دام حدیث کې راغلی چې سړی مړ شي او خخې کي، نو که نیمه شپه مي نو په قبر کې په ده زیړی مازدیګر، نیمه شپه دې خخ کو، او چې خلق تلار شي نو لاندې په ده مازدیګر. دی وایي چې ما مټې ونغښتې او خیال مې وکړو چې اودس کوم چې مونځ وکړم. وی یو جنۍ راله او زه یې رستو نه ونیوم چې دلې مونځونه نشته، اودس مه کوه. وی ما ورته وی چې مونځ څنګه نشته، دا ته څه وایې؟ وی بیا یې ونیوم چې ما داسې سپېړه ورکه چې سپېړه مې ورکه، د هغې غاړه کې هار و، هغه هار اوشلېدو. چې اوشلېدو جنۍ زه کلک ونیوم چې اودس به هله کوې چې دا هار ماله جوړ کړي. وی کېناستم، د تار یو سر هغه جنۍ ونیو او یو ما ونیو، مرایم پکې اچولې او خپلو کې م خبرې کولې. هغه هار لا نه و پیرلی شوی چې تا آواز وکړو زه بار راووت. 4,000 کاله پکې تیر شي. مولانا وی 1000
1000 عیش تصدق کنم ز قطره غم 1000 عیش تصدق کنم ز قطره غم کہ عیش خواب و خیال است غم ہمیشہ رفیق و زرگنا خوشحالی دی د یو ساس کی د غم نه قربان شي عیش او خوشحالی هغه داسې شی دی لکه د خوب لیده پویم نشي او پې وخت تیر شي او غم چې یو ساعت در باندې راشي نو تیر شوي سونه کاله خوشحالي دی بیا هېرئ ته بړه کې وی چې تا خوشحال لا کله وي نو زما عزیزان د قبر معامله چې ده دا الله پټه ولې ساتلې ده پکار داو چې ادیره کې چرته قبر سوری شي او خلقو کته چې دا د باغ د پکې او دا د لړمان دی پکې او دا د ماران دی پکې پکار دی چې دا خلقو کته دی پټه ساتلو کې راز څه دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی په یو دو قبرونو تیر شو واپس را وګرځېدو صحابه ته یې فرمایل چې واورئ هما يعذبان دا دواړه قبرونه په سخت عذاب کې گرفتار دي لیکن پظاہر سلویا گناہ نہ وچ دوی پہ خدای نیولی دی لیکن دا غبی نیازی دا یو دو گناہونا دے دوارو کیو پہ اللہ سخت را نیولی اے صحابو کد دے وجہ نوے چه تاسو بیا مڑے نخا خوی پزمکا کے نو ما به اوس خدای ته ویلی وې چې دا دوی په کوم عذاب گرفتار دي چې دا تاسو ته ښودلی او یاره مې دا ده چې تاسو دا پوه شئ چې د دې مرګ نه وروسته په قبر کې دا سختۍ دي نو مړی به بیا ښخوئ نه بار به پروت نو د دنیا نظام به ټول خراب شي نو راز پکې ده بل دا چې معتبر ایمان چې دی هغه ایمان بالغیب دی متقی قرآن وی چاته وی الذین یؤمنون بالغیب نو اعتبار هغه ایمان لئی چې هغه ایمان بالغیب وي چې ایمان بالمشاهده شي بیا ایمان پاتې نشي سردار کونین صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائے چه صحابو دا دو مڑی چی دی دا یو د تشو متیازو نبا زان بچ نساتل تشو متیازی بے چو کی او 10 بے نو چولو اغا ساس کی بے پا بدن پریوتا نو د مرگ نرستو اللہ پا دیرانی ولے او بیا او فرمایل چې استنزهو من البول اے صحابو تاسو د تشو متیازو د ساس کو نزان بچ ساتي ځکه د قبر عذاب چې د هغه د تشو متیازو د ساس کو نه جوړیږي یو د یو کې دا عملو په دې خدای لاندې رانیولې څوک ویلی شي یو سړی ماته وی چې یاره جی په دا دومره معمولی خبره ډېر رونی و ما ورته وی چې خبره دا ده چې دا الله ډېر نومونه دي خو یو نوم یې پکې الله الصمد دی صمد معنا بے پروا بے نیاز چې څوک ته تپوس نشي کولی چې دا ولی موسیٰ علیہ السلام
تخپل مور وی چې ته خو خدای ته ډیر زیر راځي کمزور یم منځ نشم کوله لکه زما د پاره د دې منځ معافي ته وغواړه چې راته معاف موسی علیہ السلام خدای ته وی مور مې دسې وی ورته وای چې منځ مکوه معاف سورځ تیری شو بیا زوی ته وی چې بچیا خدای ته وایا چې لګا خپل غوندې نامې خو دې ډېرې دي خو یو خپل نامه راته وښایه چې ستا نوم څه دی موسی علیہ السلام چې خدای ته وی مور ته دې ووایه چې هغه وایي چې زما ښکلی نوم چې دی بې پروا دی چې مور ته دا ټکی وکړو مور یو وای نارې کو د کټو کوزه وغورځېده وی بچیا والله که زه بیا مونځ قضا کم ویلې ولې وی د هغه نوم چې بې پروا دی نو که قیامت کې مې راونیسي زه به یې څه وکړم څوک ویلی شي چې دا ولې چا مجال دی چې خدای ته وایي چې دا ولې پاکستان کې وګوره ثابته اسمبلی ده 300 کسان زمونږ صدر صاحب وایي چې دا بل پاس کوي چې 8 کاله مې څه کړي دي دام روا راتلونکي 15 کالو چې څه کومه دام روا دا بل پاس کوي ټولو خړې خولې نیولې دي اوس په پرتګي نه پوهېږي چې وکړو نو څه وکړو یو هم سړی دی نن ستا د ټول ملک 300 ممبران ورته کړت نشي کولی نو یو خدای چې د ټول کائنات مالک دی د کومې مور راوړی به هغه ته کړت وکړي وبه ویلی شي نو خدای دې تاسو ته خیر پیښ کړي مونږ ته خیر دی انشاءالله مولیانو ته ټول عمر خیر په جماعت وایي هیڅ آفت نه رسد گوشه تنهایی جماعت له بلا نه راځي او مولا د جماعت نه نوځي مونږ ته خیر دی د ځان خیر غواړي یو بل آفت در باندې نازل شو د دوایانو کپنه یې وګوره پرسنټیج یې کم کړو اوس په دې خو پوهېږي که نه چې دوایي ګرانه راکړه دا چل خو درځي څوک راشي دا د مولیانو دکان دی ځکه یې دوایي ګرانه راکړه یعنې که ګیر خریلی په دا سپېږمو کې کوتک در ومنډي خیر دی خو که مولا هسې دغه وکړه دا د مولیانو دکان دی دا مولیان به ستاسو کپۍ چیچي تماشې به کوئ د ځان دوی به په ډبکه ناست دي او تاسو به خدای رانیولي یې دوایي دنیا وګوره پرسنټیج کم شو چې پرسنټیج کم شو کارخانو والا خپل پرسنټیج کم دکاندار به اوس د روپۍ شی په 3 خرڅوي اله به دکان کې دی شي او دکانداري به کېږي که نه به کېږي خبر یې تاسو پوهېږئ چې څه پرسنټیج کم شو یا پرسنټیج څه ته وایي په دې پوهېږئ خبر نه دا بل عذاب در باندې نازل شو اوئ د ملک وزیر صحت ته چې دا ولې دې داسې وکړه کارخانو والا راونیسه سر لاندې او خپې پاسې ځوړند کا چې دوایي دی ولې ګرانه کا او پرسنټیج دی ولې کم ولې تاسو نه یې اورېدلي په دې لسته کاله کې چې یو سرمایهدار دی حکومت رانیولی او ځوړند کړی اورېدلي هم دي چېرته دا م اورېدلي غریبان رانیسه دغه دا څه ورته وایي خوار رانیسه چابړي مار رانیسه سبزی والا رانیسه غټې غوښې والا رانیسه دا اله کافر دی اله کافر دی
सरमायादार उला दुई लास न दे वड़े तरस कारखानादार उला लास न दे वड़े तरस ارزانی په ملک په غریب نیو نه راځي ارزانی په ملک په سرمایدارو نیولو باندې راځي ګرانی غریبان نه راولي ګرانی سرمایدار راولي د پاکستان قومه په خړ سیلاب یوړې شي په خبره ځان پوي کوي لګ غوګونه کولاو کوي چې دې سرمایدار استاسو تیکی وخوړي غوخه در نه وخوړي دا ډوکو مغز در نه وشپېلولو په ځان پوهېږئ نه او مغه سرمایدارو ته بیا ټوکرای ټوکرای کېږئ د هغوی اجرو کې جارو وهئ او د هغوی د آسونو خاشړه پاکوئ او د هغوی په موټرو کپړې وئ هغوی له دروازې لرې کوئ د خان موټر چې راشي 3-5 غریبان رامنډه کی ورته لري زه تاسو وینم نس خدای پیژندلی یی غریب لدیم چرته ور لري ړوند په لار رواني چرې د لاس نه ونیو چې دا غریب څه اونه وای اومنیو چرته سرمایدار له د موټر دروازې لري کې او د ګراج دروازې ورته لري کې او ړوند د لاس نه ونیو چې دا چرته څوک نه وای نو ګرانی غریبونه نه راوست ګرانی په دې ملک سرمایدار کارخانه‌دار کوټیداران دا خلق راوست ملک د دوی د لاسه تباه زمونږ د لاسه خو ملک نه مونږ د لاسه ملک نه دی تباه مونږ نه زیات دوستان د دې ملک بل څوک نشته زه د ملک او د ملت ځان نه لوی دوست بل څوک نه ګڼم پاکستان زه آباد په دین او مذهب او اسلام غواړم پاکستان آباد زه د ښځو په عیاشۍ او لوفرۍ نه غواړم نو ځکه بجلیګر مولا خراب دی پابندی پې ولګوئ دا پې وکړئ دا قیامت کې و به ما سره ودرېږئ که نه ودرېږئ نو زه به څه وایم زه به وایم چې وہ دنیا تھی جہاں بن کی تھی تو نے زباں میری وہ دنیا تھی جہاں بن کی تھی تو نے زباں میری یہ معاشر ہے یہاں سننی پڑے گی داستاں میری وہ دنیا تھی جہاں بن کی تھی تو نے زباں میری یہ معاشر ہے یہاں سننی پڑے گی داستان میری اخو دنیا وا چې تا پکې زما جبه بنده کړې وا او ما ته دی ویل چې خوځې بنا ا دنیا وا اوس دلته یہ معاشر ہے یہاں سننی پڑے گی داستان میری دا د قیامت ورځ د دنیا ټول آزاد دا اللہ عدالت کئی او جناب محمد الرسول اللہ وکالت یہ معاشر ہے یہاں سننی پڑے گی داستان میری دلتا با زما دعوی آورے زما پتا دعوی دا نو زما دعوی با واورو لیشی بیا بتا تو ویلیشی چی تا جواب دعوی کا د دې داوی جواب وکړه بیا به ته څه کوې دا یاد لرئ دنیا کې دې چې کم زیاتی په چا وکړو قیامت کې به د هغه په تا داوی او ته به بیا جواب کې دنیا کې زورورې خانې نوابې حکومت دې لاس کې دی ډنډه دې لاس کې ده زه څه نشم ویلی قیامت کې به څنګه چل کېږي خبر پروسه کالی دے
باړې ته تلم د نوابانو قبرونو ته ورغم داس ورته ودرېدم دا شعر میں ورته وی جا گور غریباں پہ نظر ڈال بعبرت کھل جائے گی تجھ پہ سب دنیا کی حقیقت عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت پھر پوچھ ان سے کہاں ہے تیری وہ شان حکومت عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت پھر پوچھ ان سے کہاں ہے تیری وہ شان حکومت بادشاہ قبر لورشا چستا د حکومت کولو شان څه شو کل براتا تجھ میں جو غرور وہ آج کہاں ہے اے کاسے سر وہ تیرا تاج کہاں ہے کل براتا تجھ میں جو غرور وہ آج کہاں ہے اے کاسے سر وہ تیرا تاج کہاں ہے پرون چې د غرور او د کبر نه ډک وي غرور نن چرته دی نن چرته اے کاسے سر وہ تیرا تاج کہاں ہے ستاغ تاج څه شو چې تا به پې ناز کولو اڅه شو بادشاہان نوابان خان بادران دا پراته دي داسې مال کل براتا تجھ میں جو غرور وہ آج کہاں ہے اے کاسے سر وہ تیرا تاج کہاں ہے غرور صرف د خدای د ذات سره خوند کوي کبریایی صرف د خدای د ذات سره خوند کوي بل لا څوک دی چې به مو وایي ځان ته چې زم څه شی ته څه شی ته به په څه غاوېری په دولت منټ کې به درنه خدای وایي په بدن منټ کې به دې فالج ووایي متیازې به خپلې نشي ټینګولی په مټو سړي دي ډېر دي ټوغکی به در باندې راشي ټول به فنا شي یوازې به پاتې شي ته غرور څه شی ته خو د بنګړو بارې بنګړي والا ناسته وه مونږ ملنګان درویشان دا اوس محرم دی جلسې دي تاسو به ډېرې جلسې اورئ زمونږ جلسې هم کېږي اداره انجمن تبلیغ قرآن و سنت مونږ په اوږې خېټې جلسې شیعاګانو بریلیان د مړې خېټې جلسې لکونه روپۍ پې لګوي مونږ په اوږې خېټې جلسې مونږ د جماعتونو کې چندې وکړو په هغې باندې لوډ سپیکر او درای مرای او دا جوړو را جوړو لس 15,000 روپۍ پیدا کو په دې لکه نن چنده بم هغه سلسله کې کېږي ټکماري مه کوئ ټکماري سمې پیسې ورکوي دا د امام حسین په یاد کې جلسو دپاره دی خبره دا وه عزیزان چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه لوی مخبر صادق بل څوک کېدی شي معامله د قبر دا پیغمبر ویلے قرآن ویلے بلکہ پیغمبرم نه دا ویلے مرگ نه رستو سړی سره به په قبر کې څه کیږي دا خدای ویلي نو که خدای هم دروغجن شي په دې کائنات کې نو بل لا رښتینی څوک بل څوک شته نن په دې ملک هوا ده چاله قبر عذاب نشته قبر کې لاندې څه نشته دا د مولیانو هسې ډکوسلۍ جوړې کړي
ماتا یو خان ما ته وی چې یاره جی دا قبر مبر کې چې څه شی نو دا رښتیا د خانانو د خبرو تاسو خو خدای په خیر کا لک سوچ کوي د دې خبرو تم خیالي دا قبر مبر چې دا قبر مبر خیال می ورته دا قبر مبر یا دا اجیان مجیان وای دې څنګه اجیان مجیان دین مین ها دین مین تا خبرې کوي اوس تو ګوره چې زه وایم دین مین نو خدای به په دې خفه کېږي که خوشحالېږي به که زه تا ته وایم چې خان مان زه داسې وویل د ده بړه پړه کوچ وي که نه وایي به زما انسلټ وشو بېعزتي مې وشوه ته وګوره ما ته وایي چې خان مان دا سړی ولې خراب وایي ما ته وایي خان مان او د خدای شعایرو ته ته وایي حج مج دین مین ٹھیک ده په دې به خدای نه خفه کېږي بیا ما نه تپوس کوي چې جی دا قبر مبر کې دا اوس چونکې سړی غوړ دی او خان قبر کې داسې چلی او داسې زه ورته شروع شو خبردار چې مالدار سړی درنه د مسلې تپوس وکړي اوړه دې ولا پړک نه چولې چې جواب ورنکړي ځکه چې د هغه تپوس ته وګوره د هغې عنوان ته وګوره ورته یې جي نه پوهېږم نه ابوجي ولې ځان نه پوهېږم کوي نه پوهېږم لکه هغه ورځ یو دفتر کې یو سړي ما ته وایي جي دا ماشوم چې د بلې ښځې ته یې وروي چې دا لا څنګه مسله ده داسې وکړي دا لا څنګه مسله ما ورته یاره خان داسې چل دی چې خدای خبر مسلې ډېرې دي خو چې څه خبرو چې ته کومه مسله تپوس غیرت پیدا کوي ایمان پیدا کوي غیرت پیدا که تاسو کې ایمان وې دا وزیران چې په لاره تېرېږي تاسو ورته وګورئ داسې پولیس والا شي ټنګ دا غوږ دې وي لږ پیدا دا خدای په توره بلا مات کړه نو هغه دې که هغه دې ستې د سرو پچه یې وکړه چې ته بیا راوچته کړې ګوره مه ورته خو ته هغه غلام قوم نه چې د امریکې لیونی راشي او په سړک تېرېږي او تاسو ټولې په تماشه ودرېږي هغه دې تا هغه یې کړه ستا خنبیر پلیت دی ضمیر دی غلامانه دی که نه په لاره به روان وي چې بادشاه تېرېږي چې اخوا دې خوا ونه ګوره په لاره روان اوسه بېغمه بیګل واوره او ګوګو واوره صاحب یو حال دا قوم جوړ سیکریټ دروازې درته بند کړي دي تاسو سال په دروازو کې جوړ کړي کارم څه دی یا به د تماچې لایسنس کې یا به د ټوپک دغه تماچه او ټوپک تا ګړز بړز کا څه دلی ته روان او یا کشمیر ته او یا په روس ورخېږي چې یو لایسن دپاره د سپي غوندې د سیکریټ په دروازه کې ناست لږ شرم وکړئ اوږې تږې نهر ښی بربنډ ښی خو د بې ضمیرو په دروازه کې ولاړ ښه نه ښکاري مونږ خو په شرمونو وشرمېږو مونږ خو دین وشرمول
مذهبم او شرمول ګیرم او شرمول زمونږ دی ګیرو نه د ولو واخه خدي والله چې روزانه زه په مخ لاس وام نو ما ته هغه د طالب خبر را یاد شي چې یو خان ورته وی چې او طالبه ستا دا ګیره ښه ده که زما د سپي دا لکۍ ښه ده هغه ورته خان ما ته پته نشته ویلې ولې وی که دې ګیرې ایمان تیر کو خو ستا د سپي د لکۍ نه دا ګیره ښه ده او که ایمان تیر نه کو نو بیا ستا د سپي لکۍ ته ښه ده نو د دې ګیرې لاج چې زه نه ساتم لاج چې کم د دې ګیرې شان دی چې دا به کم ځای ګرځي کم ځای به ودرېږي کم ځای به کینی کم ځای به پاسي چې دا لاج زه نه ساتم نو دې ګیرې نه زما بیا د سپي لکۍ ښه ته ډېره ګومنځ را ګومنځ که نو څه پې ګومنځولو کار نه کوي دا ګیره به اعلی ګیره کی چې ته د دې لاج وساتې طالب چې مړ کېده پته ورته ولګېده چې ایمان تیروم وصیت یې وکړه چې زما جنازه د پلاني خان د کور لاندې تیره کړي چې مړ شو د خان د کور لاندې جنازه تیروله د جنازې نه ورته आवाज وکړو چې پلاني خانه هغه ویلا جی وستا د سپي لکۍ نه زما ګیره ښه شوه ایمان مې تیر کړو اوس مړي څنګه आवाज وکړو دا ځان لباس والله مړي موازونه کوي مړي قسم په خدای دی چې مړي داسې خبرې کوي لکه زه تاسو سره خبرې په هغې دپاره محنت او مشقت به پکار داسې خبرې مړي کوي لکه زه او تی ته څه خبرې یو دوه یارانو او دواړه بزرګانو او د ټاپ بزرګان یو یار تلو چرته چراغ دا بل مړو مو لمبوله او په کفن کړو خلق ورته دوست مړ دی وخا راغه ورته داسې ودرېدو دا شعر ورته وي چې سروسی مینا بسارا میروی سخت بے مہری کے بے ما میروی او زما د زړه لخته دومره دشمنی دی را سره وکړه چې بغیر ما نه روان شو یوازې روان شو دا ولې بیا ورته وی اے تماشاگاہ عالم روئے تو اے تماشاگاہ عالم روئے تو چرا بہر تماشا میں روی دنیا خو ستا د مخ تماشا کولا نو ته چرته په بلې تماشې پسې روان شو نو عیارې ورته د کفن نه لاس راوویسته چې لاس یې راوویستو ده چې لاس ورکولو دنیا چې څومره ولاړه وه د ده لاس یې ونیوه او بزرګانو وی که ده لاس ورکو اوس به دی هم ختم شي جنازې نه یې وله لاس عزیزانو دا د حال خبرې دي حال مون قالم پورا نه دی زده کړی نو په حال څه پوي رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوا کې چې ابوبکر دفن کېده ابوبکر صدیق چې لحد کې کېښو نو لحد ته شګې ور وغورځېدې صحابو بیا هغه تبزې را لرې کړې او هغه شګې را ایستې چې ګوري د رسول الله د قبر نه د رسول الله لاس راوتی دی او ابوبکر ځان ته غاړې ایستی دی ورته ویل صدیقه زه خو ډېر وخت نه ستا په انتظار زما عزیزانو مړي داسې خبرې کوي لکه تاسې چې کوي خو دې دپاره حال پکار محنت او مشقت پکار
सारे दस बुजुर्गान मौजूद दी چې قبر ته ودرېږي ورته کشف وشي او لاندې وګوري چې دې مړي څال دی لاندې فلحال چې کوم لوی مرتدي مال یې راولی چې ځان سره یې بوزم او ولی وښی دې راشه وګوره فلحال مولانا احمد علی لاهوري رحمت الله علیه دا علم ورسره مونږ ته تپوس وکړو چې جی دا علم دې څنګه زده کړی مونږ ته یې وښایه هغه وی په 40 کاله کې دا علم ما 40 کاله کې زده کړی اگر تمہیں شوق ہے تو لاہور آ جاؤ 4 سال میں سکھا دوں لیکن دل کی صفائی ضروری ہے رب څنګه صفا کې نو زمونږ صفا دي پخلا لا اله پزړه کې ټک د پاسه برګه پخلا خندا پزړه بې ایمانه مسلمان ګریم بریخي رم تور دے حجم کړه رم تور دے ګمن زمواله رم تور دے مسواکم صوباړه په جیب کې ټومبل رم تور دے تاسو بوي شوي دته دړه صفائی پکاري ډېر صفائی څنګه یو پیر ته یو سړی راغی ورته وی دا سه وظیفه ما ته خایا چې زه وبو د پاسه ګرځم وبو د پاسه ویل خاول دا خو اسانه وظیفه ده ورشه دریاب ته ورشه او چې غاړې له ورسي اخوا دې خوا مه ګوره بس دریاب ته ور ټوپ کا او زما نوم واله پیر ورته دریاب ته ور ټوپ کا او زما نوم واله بس وبو د پاسه به ګرځي ول ډېره ښه ده به دریاب غاړې ته ورغلی په دریاب په غاړه ولاړ دی او ناګانه یې وردنګلي دي چې وردنګلي دي خو چې اوبو نیولی دی د پیر نامت یې هیره شوې ده یا الله یا الله یا الله خو چې یا الله یې که دریاب ورته سمه ځمکه وه او دی پې وګرځي ښه وګرځېدو راغی پیر ته وی څنګه چلو پیر ورته څنګه چلو شو وی صاحب ستا حکم خو مې ومنلو خو چې اوبو ته مې ور ټوپ کو او بو راونیوم ستا نوم رانه هیر شو بغیر د الله نه مې بل نوم په خوله کې نه وپاغه وی بچیا دغه وخت کې دې زوی یادو وی نه وی ښځه وی نه وی لور وی نه وی زه وی نه کور بال بچ ویل والله که مې هېڅ یاد وي سوا د خدای نه چې په دې دریاب کې مې بل څوک نشي بچ کولی سوا د الله ویړه کې دې بل څوک نه و سوا د خدای نه وی نه وی په اوبو مغه څوک ګرځي چې د چاړه د هر څه نه خالي وي او د خدای کوري تاسو پوه شوي په خبره دړه صفائی غواړي لغوندې محنت سره که تا ونه لید زما استازو ډېر لوی ولی او بزرګ د زمانې ترمزو حاجي صاحب سره 10 کاله غزاګانې په مومندو کې کړې ډېر لوی بزرګ قسم یې ما ته وخوړو چې یو طالب مړو هغه طالب و د باجوړ په غزا کې مړو خاخې هغه قبر اوسم شته ابل کال زه باجوړ ته تلم چې رالم پې ورغی اوسم شته باجوړیان راله ورپسې وی صاحب مونږ دا خپل مړی وړو ترمزو حاجي صاحب رحمت الله علیه ورته مې وړی وی جی نه وړو اجازت وکړه وی ګوره مې وړی وی نه جی ته اجازت وکړه وی زه خپل کار کوئ چې تلی دی قبر را پرانیسته ده چې تختې را لرې کړي دي د خپو ګوتو سره د ګلاب بوټی زرغونو او داغه بوټي تانګې داسې په دې سینه راغلی او تک سور د ګلاب ګلې د سپېږمو ته داسې ولاړ او استاذ مې قسم خوړو چې ما ولیدو وی ما په زندګۍ کې داسې بوی د څه شي نه دي لیدلی لکه د لحد نه دغه ګلاب بوی چې را وی زر بس هغې تختې ورپه صاحب ته راغله وی صاحب هلته خو داسې چلوي بچو ما چې درته ویل پرده یې مالی پرده یې مالی دا په ژوند دا به هغه وخت سره پیدا کیږي او که وړاندې نه پیدا یو سوال شوی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قبر متعلق
داغه خپل فرامین دا ویل پکار دی چې د عالم برزخ متعلق پیغمبر په خپل سوي بیا دا خبره چې پیغمبر په خپل آیا دا فرامین به د قبر متعلق په ویخوي او کبه خوب لیدلی که په ویخوي خو خبر خلاصه ده او که خوب لیدلی وي نو بیا د پیغمبر په خوب باندې دلائل پکار دي چې آیا د پیغمبر خوب په باب د دین کې دلیل دی او کنه عزیزانو دا یو مشکل ترین سوال دی سوال الحمدللہ علماء تا اس مشکل نہ کہ مشکل وی په دې ملک دغه جاهلانو ته به مشکل وی چې د چا دین سره رابطه او تعلق نه چا چې دین سره رابطه او تعلق وی اغي ته اس مشکل زکه په دین کې دا څه شی نشته چې هغه علماء لیکل لکه هغه ورځ 400 کې یو ډېر عظیمه کتابخانه کې یو کتاب وکړو د مولانا روم د کتاب شرح ده مولانا روم یو شعر دی چې بشنوز نہیں چوں حکایت میں کند وز جدائی ہا شکایت میں کند مولانا وی چې تو واورا چې د شپېلې دا आवाज چې دی دا څه شی یا دا شپېلې وای څه اوس د مولانا ذوق ګوره ذوق ته شپېلې څه پوهېږو یا شپېلې څوک غږی پکې ټپې وایي څوک پکې غزلې وایي څوک ریډیو کې شپېلو نو ذوق ته خو په دا پوهېږو که مولانا روم وایي نه بشنوز نہیں چوں حکایت میں کند وز جدائی ہا شکایت میں کند سینہ خواہم شرح شرحا از فراق تا بگویم شرح درد اشتیاق وی د شپېلې د आवाज چې دی دا په حقیقت کې د شپېلې جړا ده شپېلې جوړیږي عام طور د درمې نه نو دا شپېلې په دې आवाज کې پاغه خپل د درمو وطن پسې جاړي چې خدایا زه یوازې دا خپل ځنګل نه ولې جدا یم او دلته د خلقو په لاس کې لوبې دا د مولانا روم تخیل دی ثابتای دا شی چې زمون روح جدا شه دی او بدن جدا شه بدن بوي روح به پکې نه دغه روح بدن نه لري کا تاسو وګورئ بیا بویونه کړي لکه دا د قربانۍ لري او کلبې مو کته چې پاره لار سوک تیرې دی نشي پاره لار چې ګورې لري او کلمې پرتی دي کمیټه والا او تفته نشي ملک د بوی په لپیټ کې دی د کمیټه لارې نشته لارې بچرته د کمیټه پیسې د دوی نه کیږي نو الته لارې یا چواړیانو لڅ ورکی چې ګن پیوچ خیر مونږ نه زیاتی شي نو بل کار پیو کو کنه ا دین نه زیاتی کی نو دا بدن دې روح ته لری کا بیا به بویونه کړي روح پکې دې سړې په خوند نه مړی
روح ته لري کا نو روح جدا شه دی او بدن جدا شه. بدن جوړ دی د ځمکې نه عناصر اربعه او روح راغلی دی د عالم ارواح. عزیزانو روح دا ټول کائنات چې نو پیدا نو د ټول کائنات د پیدا کولو نه 4,000 کاله مخکې تر قیامته چې څومره بنی آدم پیدا کیږي نو دا روحونه پیدا شوي 4,000 کاله. او د روح د پیدا کېدو نه 4,000 کاله مخکې د هغه د راشن بندوبست شوی، د رزق بندوبست. اوس سړی به پیدا کیږي قیامت کې او د هغه د رزق بندوبست لکونه کاله مخکې شوی. نو روح راغلی دی د عالم ارواح او بدن جوړ دی د ځمکې، خاوره ده، اور دی او بدی او هوا ده. دې ته عناصر اربعه. روح د عالم ارواح نه راغی او په دې بدن کې پوکوالی شو، سړی ګرځي خبرې اترې. مولانا روم وایي چې زمونږ دا خبرې خندا او جړه په دې تاسو پوهېږئ نه، د انسان دا جړه او خندا او خبرې دا په حقیقت کې د روح جړه ده په عالم ارواح پسې چې خدای سب پاک ځای کې اوما او را دې وستم دې پلیت تنور کې دننه ایسته ته چې هر حرکت کې نو دا روح تا ملامت کوي چې زه پاک شه د عالم ارواح در سره یم، دا پلیت کارونه ولې کوي، غلط کارونه ولې کوي. تاسو خیال را نو عرض میں داو چې علماء داسې نکته نشته چې هغې باندې بحث نه. یو ټکی مې بل هلته وکت چې عیسی علیه السلام به د رسول الله نه رستو چې راځي، د دې داسې مثال دی لکه یو گورنر چې د بر گورنر صوبې ته لاړ شي. د بلوچستان گورنر صوبه سرحد ته راغی، هغه دلته د گورنر کمان نشي کولی بلکې دلته به د دې گورنر تابع وي. که کولی شي خبره کوي. زمونږه امیر المؤمنین ضیاء الحق صاحب مکې ته لاړ شي نو دی په مکه کې کمان کولی شي د سعودي عرب په حکومت، که هلته به دی د هغې حکومت تابع. امیر المؤمنین مې ځکه وایي چې زمونږ د ملک ډېر مولیانو دا خطاب هم ورکړی. دا مې داسې وویل لکه یو مولا د چا په قبر ولاړو وی چې دا مړی چې دی د مونځ او دس نه و، بلکل به نه مونځ کولو نه به اودس کولو، خو ګوپیان به چې وکرل نو ړومبی ګوپي به مال راوړو، امید دی چې خدای به بخلي. نو زمون خو د کوره خطابونه دي او د کوره لقبونه دي. تاسو په دې اخبار کې تاسې اخبارونه خو ټول ګورئ، هر یو سهار چې وګورئ نو لیډرګۍ ځان نه جوړ کړی اخبار به لاس کړي. پوهېږي که نه پوهېږي د اخبار کې تاسو وګورئ د هر مولا نوم چې لیکلی نو هغې سره علامه ټکې لیکلی. علامه زما عزیزانو علامه دی وخت کې په ټول پاکستان کې 5 نشته. 5 علامه دا صفت د هغه عالم دی چې په 21 علومو هغې ته عبور وي او دا 21 علوم هغه ته داسې وي لکه دا تلی. نو په ټول پاکستان کې علامه 5 نشته. په پاکستان کې وګوره بجلیګر مولا حضرت العلامه پلانې حضرت العلامه، یا په دې مولود شریفونو کې څوک تقریر کوي نو هغه سیکرټري وایي اوس بس تاسو په مخ کې حضرت العلامه او پلانې به تقریر کوي. علامه ټکي نه چې څنګه نخره جوړه ده زمونږ په ملک کې، داسې امیر المؤمنین ټکي نه نخره جوړه ده زمونږ په ملک. ما په خبره پوهېږي؟ امیر المؤمنین ابو بکر صدیق
अमीर उल-मोमिनीन उमर फारूक, अमीर उल-मोमिनीन उस्मान ज़िन्नूरैन, अमीर उल-मोमिनीन अली मुर्तज़ा, अमीर उल-मोमिनीन दाखिला। ज़मा अज़ीज़ानो अर्ज़ दाओ कि दगा शेर पर ज़िमन के अल्लामा बहरुल उलूम लिखली दी कि मौलाना रूम बा यस्माउ रबाब, रबाब बे और उस रबाब मुंगा माउरू तासोई माउरे मौलाना रूम बा रबाब के औरेदन बिश्नवज ने चू हिकायत में कुनत वज जुदाई हा शिकायत में कुनत अगर रंग मद नजर बे औरेद और तखयुल और तवज्जो बे अगवा उस खुता सुकलो की मंगे और रबाब चगा गवई है परुन मेलो तरागली हुई है पदे लारो स्वारो हुई नुत्सम कोल पमेलो किम सक और कम बख्त दादा दुनिया सखापी कौड़ो तरागली दा दुमरा दुमरा मगी ची पकी मुर्दारी द गड़ो पटीमानो की दागिया गाम रसिया और जलोबो तरागली हुई वो बदबख्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सड़े रागे माते इजाजत को जे लक सैलो को अगवरतल बचिया द मुसलमान सेल जिहाद फी सबीलिल्लाह मुसलमान दुनिया के सेलून त न दे पैदा ना अयाशे और लोफरे त पैदा जता उस त ईमान वय چې په ټول काल کې د اختر په دې دوه درې ورځو کې چې زه څومره تنګ ما دومره په ټول کال کې نیم بالکل پړمی تیاری کڅوک لاس را کوي غاړي الکه غاړي و څه مطلب در غاړي بودی یو سر بداستی کوي لا دا شیخان بعضی بدر غاړي دي دا دې پټو پونو کړي نو د دې د دروغو سوال نه واخر دعوانا ان الحمد لله